زندگی کې بل رمضان نازي کنه ما باندې زندگی کې بل رمضان نازي کنه اخیره عشره پاتې د دوه کارونه پکې بل خصوص وکي چې استغفار ډیر وای استغفار اخیره عشره د محترم د ګناونو معافي وغواړي د الله نه چې خدای څومره خطاګانې مې کړې دي نو معاف وکړه استغفار وای استغفار د نوجوانه او بیا د رمضان ګناه او د رمضان توبه الله ته ډیره ډایرک قبليږي زما رب جمله فرمایله چې د توبې والا لفظ کې ریاکاری ریاکاری علن کې چې ریاکاری شرک دی محترمو توبې والا لفظ دی پر ریاکاری مې وي چې خدایا معاف مې کا نو الله وی قسم دی تا خو ویلې د دوکې دپاره دی بل چاته ښه چې دی به ما ته خو وي چې خدایا معاف مې کا وی قسم دی د دوکې والا لفظ باندې دی معاف کوم شکر سره سبحان الله کفل یو انسانو کفل بني اسرائیلو کې دا دومره زناکار انسانو چې د ده به یوه شپه د یوې جینۍ سره تېرېده بس بیا به د هغې سره د ده زندګي نه تېره د ده رنگینه زندگی و داسې رنگینه زندگی و یو پیره یو جینې د کفل دروازه وډبول او کفل ورسره پیسې مقرر کړې چې دونه پیسې به در کوم را دن نشه جینۍ چې را دن نشوه او کفل ورته لاس ور واچو نو د جینۍ وجود ټول رپېده او سترګو نه اوښکې بهېدې نو په ژړا کېده نو کفل ورته وي ته ما په زوره خو نه راوستې پیسې در کوم او ستا پر آزاده کار کوم نو ته ولې بیا جاړې زنانه ورته وي دا زنانه کفل ته وي وی قسم دی که دا کار دپاره راغلی دی بچي مې نهر دی بچي د بچو دپاره نن تا ته جسم بربنډو غریبي مې ده بچو مجبوره کړې م خپله ناره او سخته تېرولی شو زما ته خېټه وګوره زما خېټه دا دی زما خېټه دی دغه سره ملا سره یو دی شوې ده زه خپله سخته تېرولی شم خو د بچو دپاره تا ته ځان بربنډوم داسې خلک هم شته محترمو دنیا کې د خپل اولاد دپاره څه نه کوي د بچو دپاره مې درته ځان بربنډ کړی دی او دا کار مې عادي نه دی قسم دی او دی الله له به څه جواب ورکړم په دې یېرېږم الله له به څه جواب ورکوم دی خوا د بچو چغې اورم او دی خوا د الله نه یېرېږم د بچو چغې چې مې غوږونو کې بنګېږي نو تا ته وجود ښکاره کوم او چې وجود درته بربنډوم نو د الله ذات نه یېرېږم قسم دی دا کفل وی دا الفاظ په ما باندې ډېر عجیبه ولګېدل د دې زنانه دا الفاظ په ما ډېر عجیبه ولګېدل ما ورته په هغه کومه لوپټه چې مې ته ایستې وه نو واپس مې وله په سر کړه شوق سره لږ سبحان الله دا ډېر قوي ایمان غواړي محترم چې تا سره د پیسو هم زور دی او تا سره نو څوک تپوس کولو والا هم نشته او څوک دې ویني هم نه محترمو په انسانانو کې او ته ځان د زنا نه بچ کې بعینه په زنا باندې ور پروت یې او ځان ته بچ کې دې ته ایمان ویم بس دا ایمان دی محترم همدغه ایمان چې ته د زنا نه بچ کړې محترم همدا ایمان به تا جنت تم دننه کې شوق سره سبحان الله ګران کار دی محترم وګورئ ښه وی کفل وی الفاظ را باندې عجیبه ولګېدل لوپټه چې مې کومه ته ایستې وه هغه لوپټه مې وله په سر کړه پیسې مې وله ورکړې په سر باندې مې وله یا د شهوت لاس ایښی یا مې پې وله د شفقت لاس کېښوده کفل وی یا د شهوت لاسو په سر باندې او یا مې د شفقت پې باندې کېښوده ما وی زه د الله د رضا دپاره مې درک توبه مې وویسته او الله ته توبه طیب شو ما وی خدایه د دنیا جینکو سره مې بد عملي کړې ده الله بلا زناګانې مې کړي دي پته به نه لګېږي خدایه چې ته به مې معاف کړي که نه او خدایه په دې تور مخ باندې به تاله درځم په دې تور مخ باندې به تاله درځم نو خدایه چې دا تور مخ به د ګناهونو ته قبول کړې که نه دا تور جسم او تور زړه د ګناهونو خدایه به تا ته قبول شي که نه خو بیا هم الله ته رحیم ذات خدایه ستا خدایه که زما ګناهونه ډېر زیات دي خدایه ستا رحم را باندې ډېر دی خدایه که زما ګناهونه هر څومره ډېر دي خو ستا د رحم نه سیوا نه دي خدایه ته به مې معاف کې دغه کفل وی توبه مې ویسته او په دغه شپه کې کفل وفات شو او چې وفات شو د دغه بني اسرائیلو یو الولي الله وی صبحی چې کله کفل وفات شو په دروازه باندې راتلم مې کتل الله تبارک وتعالی د کفل په دروازه باندې لیکلو قد غفر الله للکفل الله کفل ته بخښنه کړې ده محترم شوق سره سبحان الله نظم چې انسان توبه وباسي ما ووی چې پر ریاکارۍ کې دم توبه ویسته چې خدایه معاف مې که محترمو نو څه دی خیال دی محترمو الله به دې نه معاف کړي الله خو ډېر رحیم ذات دی محترم استغفار ووایه او د نوجوانۍ توبه وباسه د نوجوانۍ چې د نوجوانۍ توبه دې ویسته محترمو الله پې باندې ډېر خوشحالېږي قسم دی ډېر خوشحالېږي یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام
صلوات